بسم الله الرحمن الرحيم. وإن قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا فطلقها ثنتين وتزوجت زوجا آخر ودخل بها ثم عادت إلى الأول فدخلت الدار طلقت ثلاثا عند أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف رحمه الله وقال محمد هي طالق ما بقي من الطلقات. برګوري جی مسله دا بیانې راته یو سړي ښځې ته ویل که چېرې ته کور ته داخله شولې نو ته به په دریو کاڼو باندې طلاق یې صحیح شو بیا ورله دوه طلاقه ورکړه ډایرکټ یې ورله دوه ورکړه بس ښځې عدت پوره شو او بیا لاړه بل سړي سره واده وکړو هغه سړي سره او بیا هغې خوښ نه شوه بس یې د طلاق واخیستلو واپس اصل خاوند ته راله ده وتې کړې وه خو داسې خاص خوان یې نه و توجه جي واپس چې اصل خاوند ته راله نو اوس چې دا ښځه ځي او کور ته داخله شي ملک خو شته که نه نو څو طلاقه به واقع کېږي. امام محمد رحم الله فرمایي امام ظفر رحم الله دوی ورکړي فقط یو پاتې دی زړه قصه کې حق یو به واقع شي او دا نور دواړه امامان وایي شیخین نه پوره درې وړه واقع کېږي. رسې به خبره معنی د دې مسلې دارومدار په دې معنی دی چې یو سړی ښځې له طلاق ورکړي او دا ښځه لاړی شي بل خاوند له هغې وتیم کي او بیا طلاق ورکړي او بس زوړ خاوند ته راشي نو زوړ خاوند ته چې راشي دا ځان سره پوره درې طلاقه ملک راوړي که نه بقایه راوړي. نو د شیخینو رایې دا ده که اوله بیره دې خاوند درې طلاقه ورکړي او بیا لاړی شي او بیا هغه څه نکاح وکړي بیا هغه طلاق ورکړي راشي هم درې طلاقه ملک راځي او که د اول خاوند یو ورکړی یا دوه ورکړي مادون الثلاث او بیا لاړی شي بل هلته نکاح وکړي وتې کې طلاق ورکړي واپس چې راشي بیا هم درې طلاقو مالک جوړېږي. که یو طلاق یې ورکړی اوله کې که دوی که درې بهر صورت ته پوهېږي. او امام ظفر امام محمد رحمه الله وایي توجه که درې طلاق یې ورکړي لاړی شي نکاح وکړي واپس چې راشي بیا خو صحیح ده خاوند نوي نکاح سره د دریو طلاقو مالک دی او که مخکې وله یو ورکړی او بیا لاړی شي واپس راشي بیا د دوو مالک دی او که مخکې دوه ورکړي لکه دې مسله کې او بیا لاړی شي واپس راشي نو بیا فقط د یو مالک دی. دا یو مسله اختلافي ده چې زوج ثاني ملکیت د مادون ثلاث به راولي که نه پوره به راولي. شیخین وایي پوره راځي ګورئ ورته. وإن قال لها كخزي ويل إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا فطلقها ثنتين دو طلاق ورکړه وتزوجت ډایرکټ دو ورکړه منجز الګ پیږي کنه وتزوجت زوجا آخر او بينك وکړه د بل خاوند سره ودخل بها او ور سره دخول وکړه ثم عادت الى الاول یو سړي د بیګاټي بون کړه نه میسیجونه کول خوب مفت پوسه کول مال وای زر کو تکړه شوې زیستا سبق اورم الزامي بیره دوی استاد درسونه ورم مال درسونه څنګه ورې چامي وای ته ابن پیغمبر سي ورم خوان راکې کوم ورې د غیم راولې کړه منطقه تصویر راولې کو وای تاسو د مسایل ګروپ کې ځای ماغي کې تاسو شیر کړی ما په کې ځان جوائن کړی دی اشیر ال راځي په ټیک ابن پیغمبر خوان راکې وای مازه ډیره خدا جلیبی ته کڅه غنه خو به هم کوي وګورئ ته کوم ځای د ورسېدلو. ثم عادت الى الاول باول توبصر على فدخلت الدار بيقول داخل شلن سو طلاق بواقي كيږي څوک چې وای نوی درې طلاقونه ملک راغلي نو وای درې شیخین نو فدخلت طلقت ثلاثا بدري طلاق شوله. شیخین فرمای دا مفتى به رايدا وقال امام محمد فرمای طالق ما بقي من الطلقات طلاق بوي د ما بقي او طلاقات اغه یو پاتې او قول زفرم دي واصله رازي اصل بنیاد د اختلاف داده چان الزوج الثاني چې دی يهدم ما دون الثلاث عندهما ما دون الثلاث یو طلاق ورکړی یا دوی ورکړي دي چې نوی خاون لاړه کنه دا قصه ختمه شوله بس واپس شراله اثر نه د دریو مالک دی. شیخین وای او هغه دواړه وینه ک درې ورکړي قصه ختمه خو که یو دوی ورکړي دویم خاون به قصه نه ختمه فتعود إليه بالثلاث برازي وعند محمد وزفر رحمه الله لا يهدمو دا زوج ثاني چې دا نه ختمي ما دون الثلاث
فتعود الیه نو دا ښځه به دې خاوند ته بس کېږي بما بقیه کم چې باقي پاتې وسنبین من بعد ان شاء الله تعالی اړه به نه چوي ها د خیر سره دې بس بیان روان دي قریب وان قال لها ان دخلت الدار فانت طالق ثلاثا ثم قال انت طالق ثلاثا فتزوجت غيره ودخل بها ثم رجعت الى الاول فدخلت الدار لم يقع شيء دا پکې لا بلا برګوريږي خاون ورته ویلیو که کور ته داخله شي بدرې کانو به طلاق یې ټول پوه شوي به ولا ډایرک درې طلاق ورکړه ډایرک نو دغه ملک نکاحي چې وکنه دا ټول ختم کو لاړه هغه سړي سره نکاح وکړه وته متي چې وکړه خو خې نشو اسی ګیروګ د نور پکې څه نشته وبس چې خاوني اول تراله نکاح وکړه او به کور ته داخلي دل توجه بیغه زړه درې طلاقونه واقع کیږي کنه نه واقع کیږي یار ولی هغه خو ما هغه ملک چې کم طلاقونه وغه سره تعلقو کور ته بنه داخليږي کني هغه طلاقونه کم چې می فل حال ملک دی ابا واقع شي هيت کړیو دا اوس خو نوې نور رال اخو دا ختم کړیو کنه رسېبه امام ظفر رحم الله وی دا خو د سره نه دی ویلي چې هغه طلاقونه واقع کوم کم چې می په الحال ملک دي مطلق ویلي دي لہذا چې وسم کور ته داخله شول دي نوی ملک درې طلاق واقع کیږي وګورئ وان قال لها ان دخلت الدار فانت طالق ثلاثا ترجمه کومه کوي به ثم قال انت طالق ثلاثا زمړي بس في الحال پدري کانو طلاقي اړي ولا چوله فتزوجت غيره اهم لاړه بل سره نکاح وکړه او دخل بها او سره د بجوړې معاملې وکړه دې دواړو والا ثم رجعت الى الاول بها والخون بصره لا فدخلت الدار او بيدار تداخل شولا نبي لم يقع شيء نواقي کیږي وقال امام ظفر رحم الله فرمایي قو الثلاث مواقع کیږي تاسو لګو برو غوري دغه دلیل څه دی ورته سی وته ویلي چې کور ته داخله شولې ته بدسي بشو بزوي بسینو کور ته داخله شولې بدرې کانو به طلاق دی ویلي کنه دی ویلي چې فل حال می کم ملک طلاقونه دی هغه یادوم او کم چې رستو راځي هغه نه یادوم دا څه ویلي امنګ 63 نمبر ماده ویلي د المطلق يجري على اطلاقه خپل اطلاق جاری کیږي البته عرض کې د سنی ګورې چې المطلق يجري على اطلاقه موږ جوه فاسده کې ویلي وسامي کې څلور سرتونه کې بدریو کې دالو بدایو کې موږ وایو چې مطلق به مقید باندې حملېږي تاسو پیږئ ما مادو کې قصې کړې دي ماده ته چې راورسېږي بیا دالو به کې ټوله کړې ده به چې دا ووري چې کله مفتین شوي اسنه چې اوس نه دا د نن وسېوري خځې کوم ځای ته ورسېدلم نو چون کې مطلق ذکر دی نو بس چې مطلق ذکر دی ټولو طلاقونو ته شامل او چې نوې رااله ملک ته نوې طلاقونه ملک ترال کور ته داخله شول دا به واقع شي ټول پوهېږئ وګورئ ته لأن الجزاء چوا فانت طالق ثلاثا یادی دا مطلق ولی مطلق ولی اطلاق اللفظ بس مطلق ویلی و بدری کانو بطلاق وقد بقي احتمال وقوعها اعتراض امام ظفر رحمه الله مانی جزا خو علی چې هغه احتمال خوي کنه د دې خو احتمال نشته د دې نبی ملک دریو طلاقونو احتمال خو نشته یار وی ول نشته دا احتمال اول موجود کړي چې د طلاق کی پدری کانو به بل سنیکا وکي به واپس دل راشي او به نوی دری طلاقونه ملک راشي احتمال وکنو ودومره کافی ده وای راسي او باقي احتمال د وقوع د نوی ملک دری طلاقونه فيبقى اليمين نشکل جزاء احتمالو نو یمینم باقی دی یمین بشرط او جزاء معنی موقوف یغو نو یمین باقی دی ولنا من وایو تاسو له ګوري مولوی خبره باندې بزر بوي شو توجه دا یمین خلق کله کوي یمین ډیر باري کنه چې سړی خپل یا مقابل په یو کار را اوبار کی چې وکړه سي کني ګوره د سي بدر سره وشي کور نوزه کني طلاق بدر باندې واقع شي غیري کی ټیک ده وزما او یا ایمانه جوړي موزه کني طلاقونه بدر باندې راشي دا معنی دی نه دا جزاء چی کنه جزاء دا قسم د سی وای د یمین یا د دې د پاره چې سړی را اوبار کی په یو کار تکړه شو غره ایا دې د پاره چې منې کی یو کار نه پويږي لکه دې مثالونه کې مې ته ویل کنه خزه یا ویری را اوباري تکړه شو ځکني طلاقونه واقع کیږي
مقصود دا دی او یا موزه کني طلاقونه واقع کیږي تاسو په خبره باندې پوه شئ په دې مقدمه باندې چې دا یمین چې یا د اوبارولو د پاره او یا د منع د پاره په دې قصه ټول پوه شئ اوس ما ته بره ګورئ دا سړی چې ورته وایي کنه که چېرې که د کور ووتلې به 3 کاڼو به د کور ته داخله شي به 3 کاڼو به طلاقوي نو دا ښځه چې یېرېږي د طلاقونو نه دا د کوم طلاقونو نه یېرېږي تاسو سوچ وکړئ دا اوسنیونه که نه وروستو چې کوم راځي هغو نه اوسنیونه یېرېږي نو طلاق کوم د یمین کوم مقصود دی را اوبارول یا منع هغه په دې اوسني کې ده مخکې ورپسې چې کوم راځي احتمالي هغې کې نشته دی لہذا منع یا اوبارېدل په کوم کې دي په دې اوسني ملک کې چې کوم طلاقونه دي هلکه ته پوهېږې که نه خبره باندې ورسېدلې فرمان نه مخکې زه ګورې ده ولنا موږ دپاره دلیل دا دی ان الجزا چې دا ګوره ما چې په کوم طرز ویل هغه شان دلته نه ده ښه ما ته را اسانه کړله مخکې مقدمه مې را مخکې کړله چې هلکه طلاق یا د منع دپاره یا د را اوبارولو حمل دپاره دا مې طلاق نه ویم یمین ګورې جزا چې دا طلقات د هذا الملک دي دا طلاق د 3 واقع شي دا کم یدی هم د دې ملک والا یدی ولی او دا ودا لانها دا جمله مخکې ذکر کوي کما چې ما رست ذکر کړله لانها ذکر طلاقونه د دې ملک دي هم دا معنی دي دا څه دي معنی دي چې موزه لان الظاهر عدمهما وانور ولنا یادي ک نوې ملک چې کوم د نوې ملک ولا کوم طلاقونه چې راځي یاره خو ظاهره کې نشته کنه احتمال هم نشته خیلم دې کنم دې اوس یو سړی چې دا خزله طلاق ورکې نو د خزه یری د کوم طلاقونه یری وسنونه کنه چې به بتزي او به بل نکاح کې او به مال راځي اغه نه یری وسنونه یری یار نه رسې به لانها دا طلاقات چې هي المانیات او د من کون کې خزله د کور نه بنوزي داخلي کې بګورته نه منو کون کې دي کنه خو ظاهر دا د چې ادم ما يحدثو چې کومه ظاهر دا چې نه به وي هغه چې کوم رست پیدا کیږي رست کوم د 3 طلاق مالک جوړیږي کنه ظاهر دا چې هغه نه یادای او یمین لراشده مقدمه ما مخکې ویلی و توقدو د مناقض کیږي للمنع د بارا چې دا کار باندې کې او الحمل لپاره یا دا کار وکا پوهیږئ کنه راځي ورله بهرحال کیسه ختم کړل پتن لګي پوه شوي کنه پی یو پیره به مال مزارانه کلمه ته برو ګوري یمین د سره باري چې په یو کار راتیس کی دی یو کار نه منی کېدل ته منکې کور تبا نه داخليږي د سیده کنه دا ولی زکه به بدروانه جزا راشي په دې جزا یې ری نو جزا وسنی طلاقونه باندې د خزې یریږي که پاینده والے باندې به یریږي نو عادت نو دلالتن د دې ملک ولا طلاقونه مراد دي ورپسې ملک ولا نو واذا كان الجزاء ما ذكرنا بهرحال کله چې جزاء هغه وکم چې منګ ذکر کړه د دې ملک ولا 3 طلاق اخذ ختم کړیو هغه به یو ځل ور کړ کنه به مخکې خاون لاړه به چې دوباره د لاړه د خو نوې 3 رال دا یې نو یاد کړی ښه وقد فات او فوت شو جزاء ختم شله بتنجيز الثلاث معنی المبتل للمحليه کم 3 طلاقونو چې باطلول محل خزې د نکاح نه وستله نو جزاء مرسه ختم شولا فلا تبقى اليمين او موږ ویلو چې کله جزاء ختم شي یمین هم ختم شي کنه ور 3 طلاقونه چې ول ورکړه نه دغه 3 طلاقونه جزاء ختم شو ولی ختم شو محل ختم شو که ملک نه وته رسیدا نو یمین هم ته شو ختم وشي دوباره ملک را لکورته نوځي یمین ختم دي سباق نه کوي بخلاف ما اذا بانها که یو طلاق ورکړی دی توجه جی او باینه شولا ابه زول خوان سره نکاح وکړه مخکې مسله یادی ابه واپس ملک تراله به کور دنن نشولا نه بقیه طلاقونه یا سره نه ودري واقع کیږي ولی محل باقی وکنه یو طلاق چې ورکړو محل جزاء باقی وزکه محل باقی و دي مسله کې جزاء ختم و محل ختمو بخلاف ما اذا ابانها لان الجزاء چې د باقی ولی بقای محل باقی وکنه نه 2 طلاقونه لپاتې یا 2 ورکړو یو پاتیو ولو قال لامرأته إذا جامعتك فأنت طالق 3 فجامعها فلما التقى الختانان طلقت 3 وإن لبث ساعة لم يجب عليه المهر وإن أخرجه ثم أدخله الكافر بچي وجب عليه المهر تاسو له ګورئ دې خبرې ته یو سړي ښځې ته ویل کچري جما مې در سره وکړه نو بدرې وکاڼو به طلاق یې بریتو پیږي
ښه دی بس جماعي ورسره وکړه نو بیا توجه کله چې شي کې ورکو که نه ختان کې ورلې پس 3 وړه طلاق واقع شو ولې دغې ته جما وایي که نه یار غسل هم بیا واجبېږي د ویلو که جما مې وکړه به 3 کاڼو به طلاقی څنګه چې پکې ورکو طلاق واقع شو 3 واړه نو بیا توجه نو بیا چې لږ ټیم پکې اړه و قلارې ووس خوشحاله و نو هلکه طلاق واقع شوی دی او شی پکې برېښې دا څه کوئ یار قانون دا دی داسې ان کې کېنوئ کله چې یو سړی د یوې ښځې سره جما کوي که نه په 2 شیونو کې به یو شی لازمیږي یا به حد لازمیږي او یا به عقر مهر لازمیږي یا به حد لازمیږي یا به عقر لازمیږي دلته چې څنګه شی وردن کو غب نه لګم صحیح ویم نو طلاقات 3 واړه رال پردی شوه که نه شوه اوس یې پکې شی دننه ساتلی دی اوس د دې دننه ساتلو د دې به اوس څه کېږي نو وایي د دې په وجه باندې بې نوې مهر هم نه لازمیږي او حد هم نه لازمیږي دا څه وی یار که مخکې راځه که رابار یې ته کو دویم صورت یو پیره پکې ورکو 3 طلاق خو واقع شو بیا یې رابار کو ورې ګوران شو مړی بیا یې پکې ورکو توجه اوس یې حکم دا دی چې اوس عقر لازم شو ښه مهر اوس لازم شو البته حد نه دی لازم امام ابو یوسف رحمه الله وی ګوره اول صورت کې حد لازم عقر لازم دی اول صورت کې راټې مې پکې واړو نوره قصه کوم ولو قال لامراته اذا جامعتك کلمې چې بیخي برابر کړلې نو بس فانت طالق فجامعها بس جماعي ورسره چې وکړله جماعي وکړله ورسره مخکې فلما التقى الختانان هر کله چې دا دواړه شینې یو شو نو ختان اصل کې ختنه دا سنتولو ته وایي ښه چونکې دا شی سنتېږي د سړي هغه زموږ د حنابو په نظم باندې وجوبا د ښځې هغه هم سنتېږي زموږ د حنابو په نظم باندې استحبابا دواړه سنتول پکاري منځ کې د دې یو شی هغه رکاوټ جوړېږي چې ته لرې کې که نه بس بیخي به ته لاره صفایي وي وګورئ نه خوند ور ورکوي کافر بچي دی دا ټیک ماښام لګولې دا به لامبي واسې کیم لامبي واسې نه سبب به واقع کې ورپسې به لامبي ګورې تولی به په غاړې رستړني نیت به ورته اوس نه کړی دی دې غر که چې غر شي نوم د ده اوس والم خلک به ورته بیا وروسته وایي ورکې که نیت تعلم کوم ځای ته ورسېدم نو طلقت 3 درې طلاقو باندې طلاق شوله وان لبث ساعتا او که څټۍ مې پکې ایثار کو لم یجب علیه المهر نه واجبېږي دې صورت کې دویم صورت وین اخرجه که راباري کو ثم ادخلوا بیت یې پکې ورکو وجب موږ مومندان وایو بیت یې پکې ورکو ثم ادخلوا بیت یې پکې ورکو نو وجب علیه المهر به وقر لازم شو وکذا اذا قال لعمته وینځي ته ویل اذا جامعتك فانت حره توجه جي نو کچری پکې ورې کو به وو بس نور نشته او که راباري کو دوباره یې ورکو دا خو آزاد شوی و د ملک نه وتی و ګوره دوباره وتی وکړه حد شته دی نه نو عقر دی لازم شي وعن ابي يوسف رحمه الله انه اوجب المهر في الفصل الاول اول صورت کې چې پکې ایثار کړی و کنه هغه کې مهر واجب شو ايضا عقر ورته وي وجه سره لوجود الجماع بالدوام لکبر وګوري جی امام ابو یوسف رحمه الله وی دی اول صورت کې چې پکې ایثار کو کنه د دوام چې دی لره حکم د ابتدایي جماعي گویا چې د طلاق نه پس ابتداءً جما وکړه دوام لره حکم د چي ابتدایي نه رسې په لہذا د سوال لکه نوې وتی وکړه نو به خو د امام یوسف رحم الله ته وایي جی به خو حد واجب کا کنه یار وای نه کنه یار حد ځکه نه واجب او چې شبهه د دې موجوده ده چې وتی لا قی وجالو ده کا ځکه یو کې ورکړې را برکړې خو نه دي نه غیوه تجاری د کړه چې شبهه نو اول وقت د وتی جایزو خزه ولا او د اخیره وقت د وتی ناجایزو او وتی یو ده شبهه پکې رااله د حد پاره نو حد په شبو ساقیدی کې حد ختم نو حد چني د بل څه بخامخای کنه بل څه څوک دی او قر دې ما ویل دوړو کې وي ته څه ده کنه ده وګورئ وجد ظاهر کوم ځای ته ورسېدلو لوجود الجماع بالدوام عليه کله چې په جما دوام وکړه دانه و جما ده کنه الا انه دمر خبره ده چې نه واجبېږي عليه بری سړي باندې حد ولل الاتحاد
جما خو واحد را کنه یار اول صورت جایز او دیم ناجایز وجه د ظاهر واوري تاسو لک بر وګورئ چې کله یو پیر د شی تیرا بار کو او دوباره پکې ورکو به په خو کر لازمیږي کنه ولی دا نه وی وته دا خو که پکې لا ایثار وکنه ایثار نه دا نه وی وته نه دا زړه ده ازړه وته خو لا جایز وخزه وخپله جایز وکنه وا نه ناجایز وته کې دغه دوه خبرې دي ناجایز کې یا وقر یا حد دا خو جایز وته د خزه ده ما راځي مخکې لازم شوی نو څنګه لازمیږي خنو دې قاعده سره څه کې چې دوام لره حکم د ابتدایي دا قاعده منګم منو خصوصا خطا شوی ده دا قاعده له چلیږي توجه جی چې فعل داسې فعل وي چې هغه کې دوام وي کم فعل کې چې څه وي دوام وي دغه فعل کې به دا دوام په حکم د ابتدا کې او کم فعل چې داسې چې دوام نه لري هغه کې به دوام په حکم د ابتدا کې هم نه وي نه دا شی ور داخلول دا دوام لري دا خو فرمان نه دبسو که یو سکند کې وردن نه کی خو چې سوله راوخه معلومه کی اګه سوله نه معلومه کړي هغه به بل مسله ده سوله چې معلومه کی یو سکند کې وردن نه کیږي نو دا دخول چې دی د کې دا د فعل دی چې دوام لري نه لري نو کوم فعل کې چې دوام نه نو پاره کې دوام کول په حکم د ابتدا نه د سمو وای چې نه ویوته وکړه نه دا کړي ازړه جاری ده راسي کنه پی وګورئ وجه د ظاهر دا چې دا جما چې دا د ادخال لفرج فی الفرج دی ولا دوام للادخال ادخال کې څه دوام موام نشته او قاعده کله چلیږي چې فعل لا فعل وی چې هغه کې دوام وینو الله به کې به دوام په حکم ده ابتدا کې بدن لګي رسي کنه بخلاف ما اذا اخرج چرابار کو ثم ولج بیت پکې ورکو لانه وجد الادخال دی وخت ادخال موجود شو کنه بعد الطلاق ها ندی صورت کې الکا طرفینو پکار د چې حد واجب شي کنه یار چرابار کو خزه خو پر دی شو دوباره چې ورکو دا خو پر دی خزه کې ورکو دا څه کې وینا کنه جی مجلس لا یو د کساس سوچوي یو د کنه دی مقصود لا یو د شهوت لا زول چالو دی بل چې سړی انزال وشي به قصه ختمه به خو سړی خلل ویږي لکه څه کې چا دعوتي کولټه په خبره پوهیږي کنه نو ګوري مقصود لا یو دی مجلس لا یو دی نو د دې دوړو ته چې موږ نظر وکړو نو گویا وتی ودا شباب کې دی وی وتی رااله نو حد زکه ختم نو وقر لازم ګوري الا ان الحج لنا واجبي او شبهه الاتحاد ځکه شبهه الاتحاد ده انه هغه خشرو کې وتی جایز و نو څنګه حج جاری کې من نظر الى المجلس ته ګوري او مقصود ته ګوري لنډه ده و اذا لم يجب الحد کله چې حد واجب نشو نو دواړو کې خو یو شی واجبيږي وجب القرب واجب شي اذا کوتی چې د لا يخلون احدهما د قاعده شولا د دواړو کې نه خالی کیږي ولو كان الطلاق رجيا الک کرجی طلاق ورکړي وي کچریتا سم جما وکړه نتبه په یو طلاق باندې طلاقي بشي بکې وردن نکو به ترابار کو به وردن نکو نو اول به وردن نکیدو سره یو طلاق به چرابار کو به وردن نکو واپس رجوع او امام او په بل صورت کې چراده وردن نکو قلاری پکې دی نبه دوام لر حکم د ابتدای امام یوسف رحم الله لکه چې دوباره وته کړه رجوع دا امام محمد رحم الله ته داغه درای موافق پکار د چې دا رجوع نه خو سیدا د مولوی سے بس اجماعا رجوع ده ځکه دوام له حکم د ابتدا پرېدا دا خزه چې سړی وتی کوي مسکې به مخامخا کنه لاس به ولا بلاسوي کې یو ځای بل ځمنې کې غني دا شی ولا بشي کې دا مسته کنه او مس سره هم رجوع ثابتيږي مرسي به شهوت سره چې مس کې دا څه به رجوع دان قریب را روانه ده اشیاء کوي ولو كان الطلاق رجيا يسير مراجعا مراجع ګرځي باللباثي پټیم تیرې دوکي الته ټیم تیرې اسوړه کې پروتي نو بس دا د چې رجوع وکړي امام ابو یوسف رحم الله فرمایي خلاف محمد امام محمد رحم الله وی نجد نوی وته پکاردانه ده شوی خو امام ابو یوسف رحم الله قول مفتابی دی داغي دلیل صاحب د هدايه بیان کړي لوجود المساسی مساسی دا دغه دلیل لکه دا چا دلیل دی امام ابو یوسف رحم الله دوسا وګورئ خلاف لمحمد لوجود المساس د امام محمد دلیل نه دی د امام یوسف رحم الله دی ځکه مساس موجود دی مسکول بس خبره خطوه ولو نزع كدرابارك ثم اولجا بیت بک ورکو صار مراجعا بالاجماع لوجود الجماع ځکه چې کومه جمله استعمال کړې ده
صار مراجعا بالاجماع لوجود الجماع باجی ته ګرځه دا شینا باوري فصل فی الاستثناء د دې باب دویم فصل استثناء متعلق ولی شبر وګورئ جی یو یمینو کا شرط او جزاء یو استثناء د دواړه یو باب کې ذکر کوي ولی موږ سامي کې ویلي دي کنه بیان تغییر کې کتا سو ذهن کې بیان تغییر کې چې دا هغه بیان ته ویل کېږي چې د مخکینی کلام معنی متغیره کی او به دغه دوه قسم دي مونږ ویلو استثناء دا یو شرط او جزاء ده شرط او جزاء مخکینی کلام کې دغه راولي استثناء امراولي څنګه یو سره خزي دا وین ته طالق ثلاثا ډایرکټ طلاقي کی کنه اور بسې فورن وای ان دخلت الدار کلام کې دغه رااله ډایرکټ نه طلاقي راوستو کنه استثناء لراشه انت طالق ثلاثا څو طلاق شو درې ډایرکټ ورپسې وای الا سنتين مگر دوانه وسو شو یو حکم بدل کو کنه نه دواړو بیان تغییر نه دي نو ځکه یو ذکر کوي به د بیان تغییر حکم دار چې دا به متصل وي ښا به د ټول اتفاق دی دا به څه وي ک انت طالق ثلاثا وای او به قرار چپنا سه رست بس وای ان دخلت دار کار نه ور کوي درې وړ طلاقونه واقع شو یا الا سنتين څو خپل وای به هم کار نه ور کوي بیان تغییر کې اتصال ضروری دی په خبره پویګو به مسله د استثناء په لغت کې اړول ته ویل کېږي تاسو به توضیح کې ویلي کې خیال می سنا باس کې علم دي کنه دلته رقیسه کړي دا به استثناء اصطلاحي تعریف سره چې په الا او دغه په اخوات سره مستثنا منه وله حکم د الا نا ما بعد وله حکم نا اړول جان القوم مجیت حکم په ولګیدو الا زید نه واپس کټ کو پیږي به وته وګوري اسانه ده به د استثناء په دوه قسم ربر وګوري لکه یو ته استثناء وضعي ویل کیږي او یو ته غیر وضعي استثناء وضعي په الا او په خواتو سره او د غیر وضعي چې دا ان شاء الله ویل کله چې عقد پسې شاته ډایرک ان شاء الله ویل شي کنه هغه عقد چې کوم په تعلیق باطلی کې بس ختمې کو ما د سی وای دا ټکه کې پرې دا بس عقد پسې شاته ان شاء الله وای څه شو ختمې کو نو سړي خزه ته ویلن ته طالق ثلاثا ان شاء الله یو طلاق من واقع کی وجه بیان وګورئ فصل في الاستثناء واذا قال لامراته انت طالق ان شاء الله تعالى متصلا يويل زكباني تغيب ده لم يقع الطلاق نواقي كي دليل لقول عليه السلام ده الفاظ ده حديث ندي مفهوم ده كلام دي برا حديث ذكر ده حضرت عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لامراته انت طالق ان شاء الله ولغلامي انت حر وعلى المشي الى بيت الله ان شاء الله فلا شيء عليه انتهى امام زيلعي دغه تخريج کړي مخکې راځي ورلا من حلف بطلاق او عتاق وقال ان شاء الله تعالى متصلا به لا هنس عليه هنس بنشتره ولانه وجه سره ما ته ډېر مذهب در کې کدا څه کې خدلو ولي طلاق نه واقع کیږي ولي سب ان شرطيه ده دلته شرط ولګول ته طلاق کچري الله وغختلا وصلا طلاق غخته ده کنه دې پته لګي لکه نه لګي نو فقهاو ذکر کړي کله چې شرط مجهول وي نو جزام باطلې ته طلاق قیدا جزا ده ان شاء الله ک الله غوړي الله غوړي کنه غوړي پته نه لګي نو جزا چې ته طلاق قیدا باطله خو نه درنه کوله تعلیق په صورت کې چې شرط مجهول وي جزا څه وي باطله یعنی یمین ختم ولی پته نه لګي خنو چې نه طلاق دا اخلي طلاق کنه وینا نه طلاق دل مخکې یقیني نه طلاق والے پیږي کنه اوس الله غواړي چې طلاق شول کنه غواړي چې نه د طلاق دا شک دی اول یقینو لا یزول بالشک ثم ما دوا دریما امام کرخی رحم الله اول اصل ذکر کړي اور بس بل ما دا الاصل ابقاء ما كان لا ما كان څنګه چې مخکې وقه شانې پرې ده بس وګورئ ودا ولانه اتى بصوره الشرط يخون رتقو بصوره الشرط بني ان شاء الله يول فيكون تعليقا نو دا تعليق شو من هذا الوجه بدغه طریقه چې شرط راوړی دی وانه او شرط چې تاسو ثبت شرط تعليق څه کوي تعليق اعدام قبل الشرط په تعليق کې حکم معدوم من شرط مخکې ځکه زمونږ د انا په بنسبانه سبب هم فی الحال نه علم کنه سبب چې نه حکم نه قانون دار توجه چې کله سبب نه حکم نه دي ته ادم اصلي وي څه ته وي
دا مسامی کې ویلو کنه او چې سبب وی حکم نه به وته ادم شرعي وای نظم بنظمانه شرط د وجه ادم کم وی ادم اصلي ها اوره دا خو اعدام دی قبل الشرط وشرط لا يعلمها هنا شرط پته دلته لګي فيكون اعداما من الاصل اصل معدوم دي اصل مخ ياسم نو بس وسم نشو اشي لريګه ولهذا يشترط ان يكون متصلا چونکه لا تعلیق دی تعلیق کې اتصال ضروری دی دی وجنه دلتم شرط داري چې وی دی متصل به دغه انت تعلق سره به منزله سایر الشروط په منزله د باقی شروط هغه کوم دا شرط دی ځکه باندې تغییر دی نو او کچري ولو سکتا وته ویل ته بدریو کانو طلاقې چپو څو وخت پسې ویل ان شاء الله وسه مو وایا کاروان شوی درې وړه طلاق واقع شوی ولو سکدا یو سړی د شپې نه نیت وکي روزه بني سمو به پسې وای ان شاء الله به نیت صحیح ده کنه ده صحیح ده کنه ده لکه صحیح ده ښه ال تر تعلیق د بارنی ال ته برکت د پاره استمداد د پاره ښه او کنه سن شي سړی غلطي او شی بکې لګي ګران کار دی فقه ښه ولو سکتا کسله چپ شو يثبت ثابتي کې به حکم د کلام اول فيكون الاستثناء نکبه استثناء کوي یا ذکر د شرط کوي بعد او دا غینه بس دا حاصل کې به رجوع کوي رجوع او دا وخت د لازم د طلاق دی کې رجوع مجو کې نه کیږي خاطر طلاقونه دی ورکړه اوس لاړې په زمانه دي دا رجوع شو د اولنا قال قدري مولا فرمای وکذا اذا ماتت قبل قول ان شاء الله برغوري جی خزی ته ویل انت طالق ثلاثا مخ سره مړ شو او د بس مخ سره ویل ان شاء الله بهم طلاق نو حقيقيږي ولی ان شاء الله ویل نو مخکینی کلام لغوه کو ارسي بدی اتبه چالکا طلاق د پاره مبتل څوک د ان شاء الله دې کنه نو مبتل د پاره محل نه د پکار خزه هونشتا وینا موجب د پاره محل پکاري طلاق حقيقي دلو د پاره عدل له دا ان شاء الله مبتل طلاق ختمي مبتل بر عمل ضروري نه دي پته لګي بوي شوي کنه قاعده مې ویل ته کتاب لیکل کړي ذکر کړي وکذا هم دغه شان اذا ماتت کدا خزمله شولا مخکې دې قول نه چې ان شاء الله ویلې وي به هم طلاق نه واقع کیږي ځکه په استثناء سره خرج الكلام وتل من ان يكون ايجابا د دې نه چې اوس د ایجاب شي ان شاء الله سره خو موجب نه جوړيږي کنه طلاق نه واجبي اعتراض موت خو محل نه دی والموت چې دی ينافي الموجبه منافي د چا دی لکه د موجب دی د طلاق واقع کېدل شو ده دی خدای خو دې غر کلاټو مون په کوم ځای کې رواني دا وده دی دون المبتل لره منافي نه دی بخلاف ما اذا ها که خاون ملشي انت طالق ثلاثا نه دی دا ان شاء الله وما اغه مخ الله ته مرګ ور نصیب کو الله کو پیارا ہوا نبه به دا بیویم چې کنه او به الله کو پیارا ہو گئی اتی جدا شو لك بخلاف ما اذا ما تزوج لانه لم يتصل به الاستثناء استثناء ورسمرګر نه کړل نو درې وړه واقع شو وان قال انت طالق ثلاثا الا واحده طلقت ثنتين وان قال انت طالق ثلاثا الا ثنتين طلقت واحده برو ګوريږي صفه د استثناء بیان راته وسکه یو سړي کزه ته ویل ته طلاق درې دونه ته طلاق درې یو نه څو طلاق بشي دوا او ته طلاق درې دونه اوس به څه شي یو او کوته ته طلاق درې نه وې دا درې نه د تغییر کار نه ور کوي ها درې وړ شو اوس ګرځه نه رسېږي وتوګري وان قال انت طالق ثلاثا الا واحده طلقت ثنتين بواقيشي وان قالت انت طالق ثلاثا الا ثنتين طلقت واحده بواقيشي والاصل لکبر وګوري چې لک به اسامي ته زونو دین غیر کار نه کیږي ماته متوجي شي زمنګ د حناف مسلک دار د استثناء په بیان کې چې بعد الاستثناء په مستثنا منه کې کم افراد پاتې شي ګویا هم پاغي کلام شوی پتن لګي خون به درکړی کنه تور زیوالو کې زت کړه شوی تور زیوالو کې دا مې تور زی وایلو حناف وای بعد الاستثناء چې په مستثنا منه کې ثم افراد پاتې شي نو کلام ګویا هم صرف پاغي شوی دی دسی ویل انت طالق ثلاثا الا واحده څو بعد شو دوا ګویا چې دسی وته ویل ته طلاق دوا انت طالق ثلاثا الا ثنتين ندس الا ثنتين نه بس چې بقيه څو بعد شو غيو دی کنه ګویا چې کلام سره پاغي وشو نه پیږي پی دا څو کوئی احناف او شوافی وی نجی ويصل کې دواړو باندې کلام شوی خودلته تضاد راشي اذا تعارض
تساقطا داسې وایي ته طلاقی درې بیا وایي دوانه نلته ویلي دوهم دلته وایي دوانه تعرض رالی که نه دوه ټکټ شو بس یو به پاتې شي او که ته طلاقی درې یو نه نو ول دلته وایي یو نه مخکې ویلي و درې و که یو هم تعرض شو که نه بیا یو ټکټ که څو به پاتې شي دوه نه رسوي به دی اختلاف فایده څه ده دا زه نشم ویلی ټیم کم دی ډېره مزیداره فایده ده ښه ما ته هم شروع کې دا وهم چې فایده څه ده فایده شته دی دې باندې ګڼ مسایل یو بل نه جدا کېږي د ټول نه غټه مسله را روانه ده زمونږ حنافو په نظم باندې توجه چې ما څه قاعده وویله چې بعد الاستثناء مستثنا منو کې چې څومره افراد پاتې که نه ګویا تکلم صرف په هغې شوی داسې مې ویل که نه نه که اوس چا داسې ویل ته طلاق یې درې او درې نه اوس مستثنا منو کې څه پاتې کېږي نو کلام به په څه معنی کېږي نه کېږي که نه نو کلام لغو دی دا تغییر کوي دا ټیک نه دی او شوافی وایي ټیک دی هېڅ باک نه کوي ځکه تضاد دی تعارضه تساقط څه باک نه کوي پته نه لګي پوه شوي که نه پې استثنا د کل من الکل نه ده صحیح ولې نه ده صحیح چې مستثنا منهو کې خو څه پرېږده چې کلام خو پې وشي که نه تا خو ټول ختم کړه هدې کې موږ به قدرې درس کې شپږو صورت ویلي دا صرف یو دی ښه که جنسي بدلي او پلانکې هغې کې به بیا د خیره سره تاسو له کتاب الاقرار کې راځي هغه چې کله تاسو اورېدل هله وګورئ وإن قال أنت طالق کوم ځای ته ورسېدو والاصل اصل دا ده چې ان الاستثناء چې دا د حنابلو په نظم باندې تکلم بالحاصل بعد الثنيا دا خو تکلم وي په هغه چې کوم حاصل شي باقي پاتې شي پس د استثناء نه هغه چې کوم پاتې شي په هغې تکلم وي هو صحیح دا ده ښه او معنی دا ده چې انه تکلم بالمستثنى منه لنډه دا ده مړی مستثنا منهو کې چې څومره افراد پاتې ګویا کلام صرف په دقه شوی او به نظیر پیش کړی ته وګوره یو سړی ووایي زه درته ویم چې ستا په ما باندې 1 روپۍ ده اقرار دی که نه کتاب الاقرار مسله ده 1 روپۍ ده دا او دا خبره چې لست ربانی دي یو نه دواړو یو مطلب دی لست ربانی دي نه نو نه دا مستثنا ده که نه دې نه پس څو پاتې شو مستثنا منهو کې یو دقه او دا چې په ما د 1 روپۍ ده یو شان دي إذ لا فرق بين قول القائل لفلان علي درهم وبين قولي 10 إلا 9 دوړ یو مطلب دی بهرحال فيصح استثناء البعض سيدا استثناء د بعضو ټیک د من الجمله د مجموعین ولی مستثنا منو کې دومره څوک پاتې کیږي چې باغه کلام وشي خیلم دی کنه لانه يبقى التكلم بالبعض دا خبره کوي ځکه باقی بعد شو تکلم په بعض معنی بعد الاستثناء هم ولا يصح استثناء الكل من الكل دا نه د صحیح ګره کو سمې ته نه ویتلې بده نه پیدلو ها او صحیح نه د استثناء د کل من الکل ځکه مستثنا منه کې د څه پاتې نه کړه لانه ولا يبقى بعد شيء څه شی باقی نه پاتې کېږي ليصير متکلما به چې دا سړی باغی متکلم وګرځيږي وصارفا لللفظ الیه او اړون کې شي لفظ هغې ته او څه پاتې نشو وانما يصح البته دا ضروري ده چې لکه دا استثناء به فورا وکړه بیان تغییر دی وانما يصح الاستثناء سيد اذا كان موصولا کله چې موصول وي به مخکې کلام سره کما ذکرنا مخکې دا خبر ذکر کړو من قبله واذا ثبت هذا کله چې دا اصل زدکونه ففي الفصل الاول کې چې دوانه المستثنى منه بکې سنتان دي فيقعان يونا بره وګوره متن كانت طالق 3 الا واحده يونا نو مستثنى منه څو باندې شو دوا نو بدو بواقي شو بدویم صورت کې دوانه یو به باقی شي وفي الثاني واحده فيقوا انه بدویم کې یو مستثنا ده مستثنا منه ده ما فيقوا واحده قران خو مونږ ویل به دیم صورت کې څو مستثنا کړیو دوا نو څو پاتې شو یو او بسانی کې چې کم ده مستثنا منه واحده یو ده فيقوا واحده بواقي شي او کدي سی ویل الا 3 يقوا 3 بواقي شي ولي لانه استثناء الكل من الكل فلم يصح الاستثناء سين شلون الله خفويږي باجګان نه